د سلګو بدل به اخلم د دې واڼو مظلومو بدل به اخلم د هر ظلم او سختو بدل به اخلم لامل نه یم خو په تمه د بدلون یم او زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم ټول د باچا خان پوهنتون ملګري د زموږ د پښتون سټوډنټ فیډریشن د ضلعې مشران د زموږ ملګري زموږ د باچا خان پوهنتون د سټوډنټس یونین سوسایټۍ ملګري زه نوید ګیګیانې یم د دې یونیورسټۍ د سټوډنټس یونین تیر کالنۍ چیرمین پاتې شوی یم خو چونکې زما ماسټرز برابر شو زه لاړم 400 اوس د ټول پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر یم ګرانو ملګرو کله چې دا واقعه کېده مونږ موجود وو مونږ په دې یونیورسټي کې وو ګرانو ملګرو دې یونیورسټي مونږ له ډېر څه راکړل ډېر څه یې راته وښول د ژوند په هر مقصد کې په هر منزل کې دې مونږ ته ګړی په ګړی څه ناسه وښول دې یونیورسټۍ ګرانو ملګرو نن مونږ هم فخر کوو او هم ویاړ په دې خبره کوو چې د یو داسې سانحې نه پس نن هم په باچا خان پوهنتون کې تعلیمي سرګرمۍ روانې دي د باچا خان پوهنتون سټوډنټان نن هم په دې تمه دي چې مونږ به دلته اعلی تعلیم وایو اعلی تعلیم به حاصلو او انشاءالله را روان وخت کې به دې یونیورسټۍ له مونږه یو داسې نوم راوړو یو داسې مقام به دې یونیورسټۍ له ورکوو چې انشاءالله تعالی څنګه چې دا په دې حملې باندې په ټوله دنیا کې یاده شوه اوس په انشاءالله تعالی مونږ دا په تعلیمي معیار باندې په دې ټوله دنیا کې یادو او دا به مونږ ځلو ګرانو ملګرو زمونږ د یونیورسټۍ اډمنسټریشن زمونږ د دې باچا خان پوهنتون څونه چې دا مشران دي یا اډمنسټریشن دی یا وی سی صاحب دی مونږ د دې ډېره شکریه ادا کوو چې د نور کله په شان دی نن هغه رویه مونږ سره اختیار نه کړه کله چې به دي مخکې کوله دي به ګیټ بند کړه یا به دي نن دي زمونږ چې دا کم قدر وکړو انشاءالله تعالی را روان وخت کې مونږ د دې قدر د دې نه تمه لرو نور هم او دا ورته وایو چې د باچا خان پوهنتون سټوډنټان د 400 سټوډنټان او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ملګري دا به همیشه د باچا خان پوهنتون د شهیدانو نومونه په اوچت اسمان ساتي او انشاءالله تعالی د دنیا په هر پلیټ فارم به د دې دپاره اواز اوچتو او مخکې به هم اوچتیږي نن که ګرانو ملګرو مونږ وګورو په دې حمله کې مونږ سره ډېر شهیدان غازیان ومومو خو یو ګیله زه صرف د دې حکومت وخت نه د دې یونیورسټي د انتظامیې نه کوم او دا ورته یو خواست کوم ګرانو ملګرو چې په دې یونیورسټۍ کې کم زمونږ غازیان پاتې دي کم زمونږ شهیدان دلته کم چې شهیدان شوي دي او کم زخمیان پاتې دي هغه زخمیانو ته ګرانو ملګرو نه هغه شان ریلیف ملو دی نه هغه شهیدان ګرانو ملګرو نه هغه زخمیانو ته هغه شانتې یو سیستم دی جوړ کړه چې د هغې دپاره د پروموشن څه اعلان وشي یا د هغې دپاره د یونیورسټي په دې اډمنسټریشن یا په دې انتظامیه کې یو ښه مواقع چې کم دي نورې هم جوړې کړي نن مونږ خفګان په دې هم ظاهرو ګرانو ملګرو چې په دې دماکه کې یا په دې حمله کې کم د باچا خان پوهنتون اډمنسټریشن کې کم زمونږ د سکیورټي اهلکار زخمیان شوي ګرانو ملګرو هغه اهلکار نن هم ګرانو ملګرو په دې چوکو کې بره ناست دي دا ډیره د افسوس مقام دی او دا مونږ دې حکومت ته د یونیورسټي اډمنسټریشن ته بار بار په ډاګه کړې ده ګرانو ملګرو چې کم زخمیان شوي دي په دې یونیورسټي کې په دې حمله کې زمونږ د سکیورټي اهلکار هغې له د ګرانو ملګرو کم از کم هغې دې پروموټ کړي شي او چې کم شهیدان شوي دي ګرانو ملګرو که هغه سټوډنټان دي یا هغه اډمنسټریشن دی د دې موقع په توسط سره زه دا خبره کوم چې د هغې د لواحقینو کې د ګرانو ملګرو یا د هغې په خاندانونو کې دی په دې یونیورسټي کې څه ناڅه د هغې لواحقینو ته ورکړي شي یا د هغې په اډمنسټریشن کې راوستی شي یا د هغې له جاب ورکړي شي او ګرانو ملګرو نن د دې سانحې په دې عظیمه ورځ باندې زه دا یو خبره د ټول نظام او د ټول حکومت ته په ډاګه کول غواړم چې ګرانو ملګرو بس باقي که په تعلیمي ادارو کې دا حالات تاسو ودرول غواړئ
او په تعلیمي ادارو کې او تعلیم له تاسو توجه ورکول غواړئ ګرانو ملګرو نو کم از کم د تعلیم په دې نظام باندې دا حکومت او دا ریاست توجه ورکړي او د تعلیم په دې نظام کې د هغه مواقع دې سټوډنټانو ته پیدا کړي ګرانو ملګرو چې په کومو مواقعو سره دا سټوډنټان مطمئن شي د دې تعلیم سره شوق پیدا شي او ګرانو ملګرو دې دا ثابته کړي دې قوم ته چې موږ پښتون قام تعلیم غواړو موږ امن غواړو او موږ قلم غواړو نو ګرانو ملګرو ستاسو د ټولو ډېره مننه زموږ مشران را رسېدلي دي زموږ د پاټۍ د ضلعې مشران د تحصیل مشران را رسېدل دی به عموم تاسو ته خواست چې ایثار شي دی به عموم دلته ګلدسته ږدي او ستاسو د ټولو ډېره مننه خوشحاله اوسئ زه په اخره کې د یونیورسټي اډمنسټریشن نه دا یو مطالبه په دې موقع مناسبت سره خامخا کول غواړم چې د باچا خان پوهنتون د سټوډنټانو دپاره دی د مختلف شکلونو کې د وظایفو اعلان وشي ګرانو ملګرو تعلیم د دلته ګرانو ملګرو داسې شي څنګه چې په یو سرکاري اداره کې یا د یو غریب سړي بچي هغه تعلیم حاصلولی شي دا ادارې جوړې دی له دې په دې پسمانده علاقه کې که د باچا خان پوهنتون په شانتې پوهنتون جوړ دی نو صرف د دې دپاره جوړ دی چې 400 او د دې صوبې د غریب پلار بچي غریب خلک او قابل ترین سټوډنټان د دلته راشي او د دې ځای نه د اعلی تعلیم حاصل کړي د دې ادارې نوم دې هم روښانه کړي او د 400 نوم دې هم روښانه کړي او دا اداره چې د چا په نوم جوړه ده ګرانو ملګرو د هغې نوم دې هم روښانه کړي ځکه چې په دې پښتون قام کې د تعلیم شعور ګرانو ملګرو صرف او صرف لومبې باچا خان بابا راوستی دی باچا خان بابا دلته د تعلیم شعور راوستی دی او تعلیم یې دلته هم کړی دی لومبنۍ ازاده مدرسه ګرانو ملګرو په پښتون قام لا دا باچا خان بابا جوړه کړې ده او نن موږ فخر کوو چې موږ شکریا ادا کوو د خپل قائد د اسفندیار ولی خان چې هغې موږ له 400 په شان په پسمانده علاقه کې داسې یو یونیورسټي راکړه چې د 400 سټوډنټان او د صوبې سټوډنټان دې سره که پیسې ویم نه د دې پلاران که ډېر بېوسه او ډېر غریبانان یې ګرانو ملګرو خو دوی به اعلی تعلیم هم کوي دوی به ګرانو ملګرو غټ غټ افسران هم جوړېږي دوی به ډاکټران هم جوړېږي دوی به انجینران هم جوړېږي ستاسو د ټولو ډېره مننه او زه به خپلې خبرې په دې شعر ختمې کړم چې زما د قام بچي د هر سړي په لاسو کې وسله ورکړئ زما د قام بچي د هر سړي په لاسو کې وسله ورکړئ یو باچا خان ورله د امن فلسفه ورکړئ او ګرانو ملګرو چا چې هم دا ولس د شر په حواله یاد کړئ چا چې هم دا ولس د شر په حواله یاد کړئ مونږ همیشه د خدای خدمتګارانو حواله ورکړئ خدای هم خوشحاله ساتم